یو ښځه او خاوند او ډېر غریبان. بادشاہ او د ملک هغه مشهوره و داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډېر انعام ورکړي. د ښځې ورتل سړی ته ولا څه یو څه ګوره که څه انعام درکو غریبان ویل مونږ سره څه دي ویل نور څه خو نشته خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاہ د 2 میاشتو په مزل لري ښځې ولا منګی ډک کو د اوبو سر یې ولا وتړلو میړله یې په سر کړو ورسره بار لاړه میړه یې رسخت کو داد تی کور ته راغله. چې کور ته راغله او داسې وکړو او مصلی یې واچوله او 2 رکعته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصلا باز کردای از نیاز زن مصلا باز کردای از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز. اے پروردگارا خاون میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو بادشاہ له توفه وروړه یا الله پټه منګول راولې دا دعا کوي. او زمون خزي چې مونږ چرته بارو زورا پسې څه دعا کوي تاسو ټول ته پته ده. سړی ورسېدو بادشاہ درخواست یې وکړو جی یو سړی راغلی دی توفه یې راوړې. بادشاہ وی رانه نه باسئ څه توفه یې راوړې ده چې دی ورنه او ته منګی په سر دی هلکه څه دي وی جي اوبه مې راوړي دي ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي. وی د جنت اوبه؟ بادشاہ ورته وی سبحان او خدای دې تعالی اجر درکړي سړي اعلی ګلاس راوالی. اوس تاسو په ایمان وایئ چې د 2 میاشتې په منګي کې اوبه پراتی چې څنګه څښا بوی به کړي. بادشاہ ته وګوره اوس وی دې سړي د جنت اوبه راوړي دي او زر راوړي چې اوس اول ګلاس بادشاہ دا منګي نه ډک کو په یو سای اوس کړي او وزیرانو ته وی دمټر کې ډله چې دا د پاکستانیانو غوندې ناستو هغې ته ولوس کوي. اوس چې بادشاہ اوس کی کمی اوبه وزیر به اونس کی چې دا غاښونه پې ماتوي که نه ماتوي نو هغې مسکلي. بادشاہ وایي دې سړي ته چې و سړیه تا خو ډېره لویه مهرباني ستا د دې مهربانۍ خو والله که ما سره څه قیمت شته زه به د دې بدل څنګه خلاصوم چې تا د جنت اوبه د 2 میاشتو په مزل ماته راوړي دي. خو ځئ هلکه دا سړی بوځئ خزانې ته او دغه منګی چې دا اوبه پکې راوړي دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړئ. خو د دریای دجله په غاړه هم داسې تیر کوي چې دته پته ولګي چې دلته اوبه دریابونه بیږي خو دلته قیمت ستا د اوبو نه قیمت ستا د اخلاص و. تاسو خیال راغی نو د دنیا بادشاهان چې وغواړي نسخه اوبه په سرو زرو بدلې کړي که نه خبره کوئ سخه اوبه وې د 2 میاشتو په منګي کې او د دنیا بادشاہ هغه سخه اوبه په سرو زرو بدلې کې نو که قیامت کې د خدای غوندې بادشاہ وغواړي نو د انسان ګناه به په نیکۍ نشي بدلولی. تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې خدای د چا نه راضي شي وای به د ده ګناهونه ولټوئ نو چا ګناهونه ملایکې را پیدا کړي نو به چې دام ورته په نیکۍ بدل کړي. نو زما عزیزانو هلته به سودا چې ده یو په یو به نه یو په لس به نه په دې قرآن ګواه دی چې یوه دانه ورکړي نو د دې مثال د څه شي دی؟ د دې مثال
د یو دانې دی چې ته وکړي او هغه وږي وکړي او هر وږي کې سل دانې فی کل سنبلة 100 حبه او بیا والله یضاعف لمن یشاء. الله وی یوازې یو په 200 بنئ چې زما رضا وشي دینه بم زیات نو یو په سوونو یو په زرګونو یو په لکونو یو په اربونو یو په کربونو داسې اجر او ثواب ورکړي. خو لوی مین پوینټ چې پکې دی کوم هغه دا دی چې 24 غنټې به هر سړی ته د خدای رضا لټول پکار 24 غنټې ستا تصور بدای چې خدای هغه کار مې د لاسه کوه چې ته پې راضي شي. نو چې الله راضي شو نو ټول کائنات ستا دی هر څه ستا دي. چې هغه راضي نه و هر څه ستا دي اسم ستا نشته. په دې خبره پوهېږئ که هر څه ستایي هېڅ ستا نشته او چې راضي شو هر څه ستا دي. قسم په خدای دی زه خو کله زما رټ ویم داړه مې بوټ نه وځي که نه اوسه پورې به ما وختي الټي کړی خبره نه پوهېږي دا نه ځای پېژني نه ناځای پېژني نه خبره پېژني نه سوال پېژني نه جواب پېژني هر یو سړی یو لندور دی. عزیزانو خدای ته ګورئ لږ سوچ وکئ لږ فکر وکئ. یو اخیری خبره واورئ. اخیری زه بیمارو ما داړه به خفه کېدو ډاکټران علاج وغیرہ 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 ایسو نشو چې ایسو نشو یو بوډای ښځه راله ما ته وی بچیه دا په تا څه چل دی مالې زما ډېره خفه کېږي او د ډاکټرانو علاج باندې یې سم نه کېږي. نو هغې وی غوچیه غوږ کېده چې زه د علاج وکړم. بوډای ښځه وه خدای دې وبخي. ما ته ویل بچیه زړګي له ډاډ ورکه په خپله داسې په وزن کې راته وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه وی بچیا د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه بل چانه دا تمه مه کوه چې ویشتلي زړه له به څوک ډاډ ورکړي. بس اوچت پاڅېدم مور مې وه نیا مې ورته څه چل دی بچیه مال زه ټیک شم. پلار مې راغی څه چلو شو مال زه ټیک شم دی بوډای زما علاج وکړو چې د خپل زړه له په خپله ډاډ ورکوه د بل نه تمه د ډاډ مه کوه چې سکه رور دی وي سکه رور دی یو مور راوړی د هغه نه هم تمه مه کوه قسم په خدای دی چې د بیزو غوندې راشي په زخم کې به دې ګوته اچوي او راکاږي به په زخم به دله پټی نه ږدي کږدي به په دې خپله زمانه کې د روڼو وګورئ روڼو متعلق روڼ هم شته شکر دی زما نشته خدای ته خلاص کړی ما ورور مې نشته شکر دی خور مې هم نشته نه مې رور شته او نه مې خور رونه خویندې هم شته که د رونو خویندو حال وګوره که ته پکې لږ ښه وې مال ته به دې غلي اب هم د بیزو غوندې ګوته در کې اچي او راکاږي به دې چې کله به دې مردار شي چې لوټ جوړ شي چې څه پکې زه متختوم پټای به در باندې نه ږدي نو د خپل زړه باندې په خپله پټای ږده زوی دی قسم په خدای دی چې زوی دی دې له وایي چې خدای کله به دی مردار کې چې واک مې خپل شي ډېر زامن داسې وایي که نه وایي زامن پلار یې ټوخېږي ښځې ته وایي مردارېږي م نه دا څه ټوخن راته ناست دی ښځه یې وایي خدای مې ته خلاصه کړه بلغمونو نه یې تنګه شومه ښځه پلش ته یې دا وایي او زوی حرامي دا وایي اوس قرآن څه ویلي دي
چې تب مور او پلار ته څوې وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکړي لکه زه چې ورکوټه مو پر رحم لویا ولما قرآن خدا ویلي او مونږ څه نو د دې وجه نه عزیزانو د خپل ګریوان کې په خپله سوچ بل سوچ والا څوک پاتې نه دی او نستا پویولو والا څوک پاتې هر سړی لوټې نه خپاره نو الله دې توفیق راکړي چې مونږ کې خپله ماده د سوچ پیدا شي څه سوچ سړی کې د سړیتوب او د شرافت په دې تبلیغي جماعت کې راځي تبلیغیانو ډله دا داسې ده چې د سوچ ماده پکې پیدا شي خبر اورېدو اهلیت پکې پیدا شي تاسو وګورئ اوس تاسو د ځان ته وګورئ چې ما ته ناستې زما خبرې اورئ او تبلیغي ډلې مرکز ته ورشئ چې بیان کیږي د هغې ناستې ته وګوره چې ورته ناست چې ورته ناست دي نو ټول اندامونه یې هغه ته متوجه کړي چې د پیغمبر کلام بیانېږي او د خدای کلام بیان نو وس د خدای درکړي چې دې ډلې سره کار وکړي دې ډلې سره ملګرتیا وکړي په دې ډله کې ورننوځئ دا نورې ټولې ډلې ګوره ګپ دی فضول دی بکواس دی د بنده اسره ده پکې دا واحده ډله ده چې د خدای اسره ده پکې زه خپل عملي طور صحت مې داسې دی چې عملي خدمت پکې نشم کولی لیکن ایمان مې دا دی چې د سړي سان و شوکت د مسلمان کېدل واحد په دغه ډله کې